زیاته ضروری خبره ده د دوزخیانو په ارمانونو کې یو لوی ارمان داري چې یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل. ارمان چې موږ دنیا ته واپس لاړې او موږ عمل وکړې، عمل پسې به ارمان کوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. واپس که چې موږ عمل وکړو، عمل پسې به ارمان کوي چې موږ چې کمدنو عمل وکړو نو دا چې څه موږ اورو واورېدل، سبقونه وویل، ریاض الصالحین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث باغچه وا، زاد الطالبین د حق د طلب کوونکو توخه وا، داغي چې کم اعمالو مختصر القدوری کې داغي اعمالو د احکاماتو داغي چې کم ننو تذکرہ وا د جائز ناجائز، د حلال او د حرامو داغي تذکرہ وا. پکار دا چې د دې عمل په موږ باندې ولیدل شي. دا چې کمدنو د اسلام کمال لے، اسلام کر کے دکھلاتا ہے. اسلام چې دے صرف تیوری نه ده، اسلام چې دے صرف زبانی جمع خرچ نه ده، زبانی جمع خرچ نه ده. اسلام چې دے دا د خطبا او خطابتونه نه دي، اسلام د مصنفین و تصنیفات نه دي. اسلام چې دی دا صرف د ویونکو ویل نه دي، بلکې اسلام نوم د کردار دی. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. من اسلم وجهه لله، ځان الله ته حواله کی. الله وی کینا نو کینم، الله وی پاسا نو پاسم، الله وی مزلزا نو زم، الله تعالی وی رجونی و نیوم. نور احکامات الله وی خوران و خرم، الله وی مخورن و نخورم، الله وی ګورن و ګورم، وی دې ځای ته مو ګورن و نه ګورم، وی واورن و اورم، وی ماورن و ناورم، زن و زم، وی مزن و نزم، ونیسا لاس واچو اچوم، ماخل لاس منیسا ناخلم. اسلام نوم د تابعداري دی او تابعداري د عمل لا اتباع وتوي. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، کپا الله مینی نو ما پس راځي. فاتبعوني عمل له ما پس راځي. اکثر من عمل چې دی نو دا من پاټن می نمبر کې خي، ډیر رستو منګي خي، ډیر رستو. څنګه رستو؟ کزما پختو یومنی نو بیکم، کزما جزولی یومنی نو بیکم، کزما جذبات یومنی نو بیکم، کزما چې کم خواہشات تی داغین خلاف نوی نو بیکم، زما دنیاوی نقصان پکی نوی نو بیکم، کزما دنیاوی فائدہ وی پکی نو بیکم. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. من په هر څه کې خپل فائدې ته ګورو، خپل فائدې ته ګورو. د دې وجنه اوریدل سره اوریدل لوی عمل له د شیطان جالونه دي، چالونه دي د شیطان. د اوریدونه سړی باندې په بانه د عمل باندې چې عمل لپینشته نو اوري سلا نو چې وای ورې نه نو د عمل جذبه به څنګه پیدا کیږي؟
خو چې واوري د عمل جذبه به پیدا شي د عمل جذبه به پیدا شي د دې وجنا که یو خبره یو که د دې وجنا یو خبره زر ظلمن اوریدلی وي سو ظلم زر به کمي خو بیا هم زه خیر دی دغه والا په شانتي کار به وکړو پی سی او والا په شانتي 999 ځله که یو خبره منګه 999 ځله اوریدلی وي او په زرم ځله عالمان وایي ستا ذهن کې دا رالل چې دا خو ما یو کم زر ځله مړه اورېدلې ده وایي تا د علم ناقدري وکړه د علم ناقدري وکړه وایي موږ په هر وخت کې علم ته محتاج یو دا الله رب العزت دین ته موږ محتاج یو د دې وجه نه خبرې ته په توجه غوږ کې ښودل پکاري ځکه عالمان وي چې پته نه لګي چې کم وخت دی چې په هغه وخت کې چې کمدنو تار لګېدلی دی لکه په هغه وخت کې چې کمدنو بره سره تار میلاو دی کله کله د ویونکي چې کمدنو د هغه انداز هم بدلي او کله د اورېدو ماحول هم بدل وي او په یوه خبره باندې زندګۍ کې انقلاب راشي ژوند کې انقلاب راشي نو خبرې ته په توجه سره غوږ کیږي پته نه لګي ابوالعطاء اسکندری رحمه الله تعالی ذکر کوي وایي چې په دیوال نصیحت لیکلی نو زه ورته محتاج یم وایي زه هم کیدی شي چې د دیوال دا خبره په ما باندې اثر وکړي د دیوال دا خبره په ما باندې اثر وکړي نو خبرې ته په توجه سره غوږ کیږي او د عمل په نیت باندې نو الله تعالی فائدہ کوي ويهدي الیه من دا زمونږ توجه چې ده او زمونږ د عمل اراده چې ده نو دې ته قرآن کې انابت وي دې ته قرآن کې مجاهده وي دې ته قرآن کې طلب وي او په دې باندې الله د هدایت او د معیت فیصلې کړي الله تعالی په د هدایت او د معیت فیصلې کړي په دې سره زمونږ د بدن نقشه اول د بدن نقشه اول او دویم نمبر کې زمونږ د ماحول نقشه او په دریم نمبر کې زمونږ د ملک او د عالم نقشه هغه په دې باندې الله تعالی بدله کړې ده الله تعالی په نقشې بدلی دا بدن دی دا یو میدان دی کله د کې داسې اعمال وي چې هغه د الله نه وي خوښ هغه د الله نه وي خوښ د خپو نه د لاسونو نه د غوږونو نه د سترګو نه د ژبې نه داسې خبرې ښکاره کېږي چې هغه د الله بدې شي هغې باندې الله ناراضه کېږي چې کله بنده سره طلب وي او بنده سره شوق وي او انابت وي په ده کې طلب وي الله تعالی دا نقشه چې ده د بدن دا د غضب په ځای باندې په رضا بدله کړي هغه د الله محبوب وګرځي هغه د الله رب العزت د رضا ځای شي کله ماحول کې په کلي کې په دنیا کې یوه نقشه وي د ظلم وي د بې حیایۍ وي هغه نقشه د الله نه وي خوښه هغه نقشه د الله نه وي خوښه خو الله رب العزت په دې ذریعه باندې هغه نقشه بدله کړي یو حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ان الله نظر الى سکان العالم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب اللہ تعالی دنیا تا نظر کو
اللہ تعالی دنیا تا نظر کو فمقتهم عربهم وعجمهم نو پاغ دنیا کی کاربیانو کاجمیانو نو دا غینا اللہ رضانو دا اللہ تعالی حقا نقش خوخنوا کدا عقیدو والو عقیدوا نو آغا عقیدہ دا اللہ خوخنوا پاغا عقیدہ کی دا اللہ دا رضازائی نو کدا غی عملو نو آغا عمل دا اللہ تعالی نو خوخ پاغی عمل اللہ نرضا کے دو کدا غی یو بل سرا دا معاشری جواندو او دا کلی دا کلوی غی دا معاشری جواندو دا غمو دا خادیو دا ناستیو دا پاسیو آغا معاشرہ دا اللہ نو خوخم کدا غی دا مالی معیشت او اقتصادو دا غی کاروبارو دا غی زمینداریو دا غی بینکنگ سسٹمو آغا دا اللہ تعالی نو خوخ دا اللہ رب العزت چکم دنو پاغی رضا نوام آغی کی آغی دا غضب مستحقو کدا غی دا حکومت زندگیو دا غی پارلیمنٹو دا غی اسمبلیو دا غی کچرائیوی او دا غی پولیس لائنو او دا غی تانوا دا غی اسپتالو آغا دا اللہ تعالی نو خوخ پاگی کی دا اللہ تعالی در رضازائی نو اللہ تعالی پاگی باندی نرضا کے دو یعنی دو حکومت پکور کی اغی دا اللہ غضب لدعوت ورکو اغی پکور کی دا اللہ غضب لدعوت ورکو اغی پا عبادت خانہ کی پا بیت اللہ شریف کی او پا بیت المقدس کی دا اللہ غضب لسورکو دعوت ورکو پکار دعوا چی دنیا روانا شویوے خو الا بقایا من اہل الكتاب سخلقو چلا غی عقیدہ سماوام نو اللہ کولو نو نور سماول نشوخ دنیا دروانے دونا بچ کڑوا نور سماولے دو نورو دا سمیدو چل والا نورتو پسالما دنیا بانے دا غضب صادر خورو دا چا صادر پہ خورو دا غضب صادر پہ خورو او پا سالم دنیا کی سشی کی پا سالم دنیا کی دا اللہ تعالی دا رضا زینو چی اللہ تعالی چی اللہ رب العزت پہ رضا شویوے اللہ دا غی پا عقیدہ او دا غی پا عمل باندی دا غی پا کردار و گفتار و سیرت باندی اللہ تعالی رضا شویوے داغی طولنا اللہ تعالی نا رضاو ستاسو خوک دے اللہ تعالی نا رضاو طولا دنیا باندی دا غضب صادر خورو بلا وورا پدی سالم دنیا کی یو انسان آغا دا سنو چی داغا برم لین برابر ویو دلاندی نو سرم احساس وی اسی لگا گرانو گنده کشوا دیکھا کاگانو زکر دا ریانو قتل دورا گرانا نا پدی سالم دنیا کی پا سالم دنیا کی دا چین حکومت موجودو دا جاپان حکومت موجودو دا ہندوستان ہنر موجودو دا یونان سائنس موجودو دا کسرا مالونا موجودو دا کیسر دولتونا سو موجودو دا کسرا او دا کیسر فوجونا اگا موجودو دا غی وزیران دا غی میجران اگا جے کمدنو موجودو دا غی فلسفیان مزدکیان مانیان اگا جے کمدنو سو موجودو خو پدی سالم دنیا کی خیر خبر کوم پدی سالم
دنیا کی پیسیو حکومت کی پیسیو پارلیمنٹ کی پیسیو خانقاہ کی پیسیو مدرسہ کی پیسیو جماعت کی د یہودیانو مدارس وو د یہودیانو مدارس وو د عیسایانو خانقاهګانې وی د کیسر او د کسرا دا غي پارلیمنت او اسمبلی او فوجیان او وزیران وو د یونانیانو کالجونه او د یونانیانو یونیورسيټي او د یونانیانو سکولونه موجودو هغه موجودو د هندوستانیانو کارخانه فیکټری صنعتکارای هغه چې کم نه نوسوي موجود وي خو پر سالمو انسانانو کې یو انسان داسې نو چې بره امتار برابرو او په دې کتنو لږ خوږېدو داسې انسان پکې نو که دا انسان ملاوېدو ډېر په سرچنګ ډېر په طلب ډېر په تحقیق باندې نو چې ملاو شو نو په عربو کې په مکه کې د غار حرا په سر په غار حرا کې ملاو شو ووجدك ضالا فهدى نا ووجدك ټکی باندې موږ نه پوهیږو دا الله وی خو زمونږ په لهجه وی ووجدك ضالا فهدى ووجدك وجدا وجدان دی وجدا لکه د سړی نه چې څه شی رخصوي ورپسې ګرځي نو الله تعالی ته خو معلومو دا الله نه نور رخصوي خدا من حسابي لکه چې په انسانانو کې یو سړی ګرځي سروهله بروهله چې را کم ځای به مې راسترګې شي خوږی شي په کم ځای به مې راسترګې خوږی شي نو خانقاه ته لاړ شي وې دې ځای کې پیران دي نو دې ځای کې وېسي پیران دي نو وې کې دې شي په دې کې چې کمنو یو خوګ را باندې ملاو شي سره باندې ملاو شي یو خوګ په ما دړمن شي ورا کومه خو یا الله دې خیر وکړي یو خوګ را باندې شي ملاو شي نو زما په زخم به پټای سکی خانقاه غانو باندې وګرځي بیا را پاسي نو مدرسو ته لاړ شي چې دلته عالمان دي سبقونه دي کې دې شي دلته په ما باندې یو خوګ سړی شي ملاو شي چې هغه په انسانیت دړمن وي او په انسان باندې خوږیږي داسې یو سړی شي الته نو نا امید راوځي نو کالج ته لاړ شي یونیورسيټي ته شي لاړ شي وې کې دې شي د تعلیم یافته وي نالجستی ایجوکیټډ دي کې دې شي د کې په ما باندې خوږ شي ملاو شي التم خلق مزحکی شروع کړي بیا چې کمندونو درخواست واغ سره هم درخواست چې په ما د رحم وکړي شي نو تانی تلاړ د قاضي نه چې کمندونو طلب وکړو چانا قاضي نه طلب وکړو چې ما سره د انصاف وکړي شي او زه دړمن یم سوزم تباکیږم زما ژوند ظلم دی زما ژوند بے حیايي دی نو رقم درخواست راغسته دی او تانی تلاړو التم وې سمره براکي اغیم ځان ته ترخزواله اغه ورته وی سمره با راکی پارلیمنت تلاړو وی وزیران دي زما د مستقبل معماران دي زما چې کمندونو د ملک مشران دي دی وراله سوکي الته چې کمندونو نا امید سشو را روان شو الله تعالی د دغه سړی نقشه ذکر کوي وی ووجدک ضالن ووجدک مولانا رومي یو ورځ مولانا رومي درست دغه راغسته د لاټین سره راغسته د رز رڼا تک سور ور دی
او غاټین هم راغسته روان دي بازار کې ته سو کوئی بابا دا ته څه شي کوي سکه لاټین دی بل راغسته او رز رڼا ته څه کوي هغه دا شو کته وي بچي انسان ګورم سو ګورم انسان ګورم خو ته بابا دا ته څه شي وای ولې دا څه شي دا انسانان نه دي دا چې تا ته کم ښکاري دا څه شیزونه دي دا انسانان نه دي هغه ته مدرسې ته هم لاړم خو پکې نو خانقاه ته هم لاړم پکې نو هلته کې بیا بل ځای ته لاړم هلته کې هم ملاو نشو اوس داسې بازار ته رالم دلته څه شي ملاو شي سړی ورته وایي ته څه خندا کوې دا څه دي دا څه انسانان نه دي مولانا رومي ورته وایي وی ایک میں بینی خلاف آدمن ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن وی ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا چې کم ویني چې د انسانیت نه خلاف روان دي نو دا انسانان نه دي دا د انسان کڅوړه ده دا انسانان نه دي دا د انسان کالب دی د دنه ناسوک خنزیر دی د دنه ناسوک سپی دی د دنه ناسوک غوی دی د دنه ناسوک خر دی یعنی خر ماډل انسانان دي څنګه ماډل خر غوی ماډل انسانان دي او د سپی ماډل انسانان دي اولئک کالانعام بل هم اضل فمثله كمثل الكلب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورا د دې په ظاهري شکل دو کمشا دا ظاهري شکل چې دی نو دا انسان دی خود دنه د شرمخ دی دا د انسانیت دشمن دی دا د انسانیت قاتل دی یا غوی دی ځان ته ترخص ویم یا سپی او خنزیر دی شهوتي دی صرف چې کمدنو په شهوت باندې دی یا شهوت البطن او یا شهوت الفرج پاگی پسی چه کمدنو لگیا دے یا دا خیٹ نوکر دے یا و بزمها فی الغابر صحیح دا کنا بس دی باندی لگیا دے دا خو انسانیت ندے وی گرب صورت آدمی انسان بودے گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جہل ہم یکسان بودے وی که شکل باندې انسانیت وی نبیاب نبی علیہ السلام و ابو جہل یو شانتیو دا انسانیت دا شکل نما ندیم انسانیت اعمال لري اخلاق لري انسانیت کردار لري گفتار لري انسانیت درد لري تڑپ لري احساس لري چې دا پکې نوین واغه د سره سنه انسان نه اللہ تعالی وی دغا احساس والا کا ملاوی دو او پہ انسانیت دردی دن کے ہو پہ انسانیت دردی دن کے ہو نو دا غار حرا پا سر ملاو شو ووجدک ضالا فہدام او دا دی مخلوق باندی دمرا دردی دو چه زوالن سم سر پی چور لی دو زوالن سر پی سکی دو چور لی دو چه دا مخلوقی لی دو چه دا نقشد ظلم دا نقشد پلار پا لور ظلم کئی پلار پا زوی سکئی ظلم کئی مولا پا امیانو سکئی ظلم کئی پیر پا عوامو سکئی ظلم کئی بادشاہ پا عوامو سورلی کئی دا غی مال تا کار ویل دے
د جنکو په عزت پورې لوبي کیږي او الکان د جنکو په شانت استعمالیږي او د عزتونه لیلام کیږي هغه به دومره خپه شو دومره خپه چې دې نقشې ته به کتل نشو نو ځان سره به لږه ډوډۍ راواغسته او یا به ورسره بیبي راواغسته نو غار حرا ته به راغی ولته به کېناست وایي دا نقشه زما نه لیدلی نشي زه دا نقشه نشم لیدلی وی ماله د بدلولو چل ناراضي چې څنګه سکم بدل کم څنګه طریقې سره د دنیا دا نقشه واړوم دا ظلم په عدل بدل کم دا بهای په حیا بدل کم دا بدمنی په امن سکم بدل کم چل را ناراضي نو بس کته وتاوم نشما نو لابل غار حرا کې بکیناس سوچونه کول او دا سوچ د اهم عبادتونو نه یو عبادت دی کان العبادت التفکر نبی علیہ السلام غار حرا کې عبادت کو د سوچ او د فکر عبادت کو چې دا نقشه به څنګه بدلیږي دا به څنګه چې کمنو بل طرف تکوم په کم نهج کما فلسفه راوړم معنی فلسفه راوړم مصدق فلسفه راوړم کسرا سره شم قیصر سره شم چې و به قتل سیوا د ظلم نه به اسنو شیخ سعدی وی بادشاہ مړېدو بادشاہ وی مړېدو بیمار ډیرو ډاکټرانو وی د پاره چې کمدنو و یو انسان مړ کی چې دا دننی لک سپیر پارت د تراواړو سپیر پارت ریاض وی کمال زبر داجی توام چې مال یو انګریز ولوي کې انګلیش ملا شروع کو په داجی به وای چې دا زموږ ملګرو هغه غپیو ډیر بیمار او ارزه پکې بیمارو هغه وای یار مال ویزه خو خکېګم نه خو چې باروزم نو کسو ګراله وشتلو نو سپیر پارت پرالسی کی بدل کی خو کانګریز را لوښته او بیا مې له انګلیش شروع کړی دا جیبو چې زما دا زوی څنګه دی نو هغه ډاکټرانو مشوره ورکړه وایي داسې وکړئ چې د ده دپاره یو انسان مړ کړي نو دا دننه ګردې مردې چې دي نو دا ورته رابدلې کوي نو دی به څه شي ښه شي غوږ کښېدی لږ ملانو نه یې تپوس وکړو ملانو نه تپوس وکړو هغه یې ورته وی خامخا بادشاہ عامه فائدہ ده نو که د پاره یو تن ووجل شي نو هیڅ خبره نه مولانو فتوا ورکړه مولانو فتوا پیرانو لراغه پیرانو ته وی دغه شان د بادشاہ ډیر بیمار دی یو کس ولا چې ګروپ و سره برابرۍ ډي ان اے ټیسټ په وکړو انو چې داسې ووجو نو څنګه به پیرانو وی فرض دی سدي فرض دی دا بادشاہ چې دی نو دا د ټولې دنیا بادشاہ دی او دا د اسلام او د مسلمان خیرخوا دی که د دپاره یو ته نه وجلی شي هېڅ خبره هم قاضي صاحب لرالل قاضي صاحب دغه شانتې چل دی قاضي صاحب وی کس هم پیدا کړی دی یا وی حکم پې وکړي ډاکټران دی چې کمدنو سړی مړ کي او دغه یې ترې راوباسي قاضي پې فیصله وکړه وی مولا هم ویلی دی پیر هم ویلی دی نو قاضي پې څه وکړه فیصله یو هلک پیدا شو پلار لی وله پیسې ورکړې پوهېږئ پلار لی وله څه ورکړې پیسې ورکړې چې تاله خدای بل بچی درکړي او دا یو به چې کمدنو مونږ څه کړو حلال کو او د دنه به چې کمدنو دا سپیر پارټ بدل کو دی بل ګاډي ته زوړ ګاډي ته به دا نوی سپیر پارټ واچو یې څنګه دی خوښه ده هغه وی بس صحیح ده پیسې نو پیسو ته ټینګو نشو نو پیسې واغستې نو هغه چې کمدنو الګ چې حلالېدو ځای ته راغې نو بره یې وکتل وی خاندل باچا ته یې وکتل او وی خاندل بادشاہ ته وی یو خبره درته کوم وی دا ودې خاندل ولې د دې جواب راله راکه هغه ته وی باچا سلامت وی د سړي چې کمدنو چې د رحم درخواست وړي نو مولا او پیر له یوسي نو مولا او پیر په ما فتوا وکړه بیا سړی رحم درخواست قاضي له راوړي
نو قاضي زما د مرګ فیصله وکړه نو بیا سړی چې کمدنو بادشاہ لځي نو بادشاہ زما په مرګ د ځان د فائدې دپاره څه دی خوشحاله دی وی سړي د تمې ځای پلاري وی زما پلار په پیسو څه شو خوشحاله شو نو بره مې وکتل چې یو ته پاتې نو بره مې وکتل یو ته پاتې نو چې ته پوای نو بس صحیح ده زه دې مړ شم د دې دپاره نو بادشاہ چې کمدنو هغه وی نه وی زه داسې مرګ نه غواړم خیر بهرحال کیسه زموږ نور کار نشته دی زموږ خلک وایي کیسه لاړه کلا بټ ته زه رالم خپل کټ ته کنه خو خبره دا وه بس صرف د تمې ځای یو پاتې و دردمن انسان په سالمه دنیا کې دغه یو و او هغه هم چې کمدنو سر وهلې بر وهلې ووجدک ضالا سر پې چورلیده الله تعالی بیان کوي یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار یکاد زیتها یضیء قریب وا چې دا غدننی پروګرام اغا دننی احساس اغا دننی درد اغا داسی شویوے چی اغی او پروگرام زان لجوڑ کڑوے او دی عالم لے رنا ور کڑوے اگر کت تسوک تعلیم انکی یعنی دمرا دردو او دمرا احساسو خو اللہ مہربانی اکڑا نو نور نالا نور یو داغا آغا درد شو او بل داغا آغا احساس شو نو د دنیا آغا نقشا دا غضب نا چی بدل شوا پر رضا باندې بدل شوا نو پس بدل شوا ووجدک ضالا فهدا اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اگج کم دنو اللہ تعالی ویل چھ ټولو تیرو علاج چھ ظلم دے بی حیائی دا بدمنی دا کرپشن دے رشوتو ندی او دا دنیا نقشہ ټولا دا غضب دا با بدلی گی پسبانے اللہ تعالی داغی دا پارا پروگرام راو لے گوی اقرا پروگرام راولی گوی اقرا پڑھ سوی پڑھ وی پڑھو نبی علیہ السلام تیوی پڑھ وایا نبی علیہ السلام لالا رنا ورکڑاو پروگرام ورکد تعلیم سشی تعلیم اوسم و یارا پا تعلیم باندی با دا تیاری ختمی گی تعلیم باندی با دا تیاری ختمی گی وی بچولا قلم لاس کی ورکی بچولا کتاب لاس کی ورکی منگ وایو بچولا قلم پلاس کی ورکا خولی کی با پیس او بچولا کتاب پلاس کی ورکا خوبری کتاب کی با ویس دا تعین ضروری پکار دے کہ قلم باندے ہر سے لکل شروع شی نو دا قلم نبی علوی ظالم نشتا او کہ کتاب کے ہر سے ویل شی شروع شی نو دا دین علوی الہاد بیابل نشتا دے دا دین علوی الہاد بیابل نشتا لگوان تا کے سوچو کا چی ویل سغواری او لکل سغواری پڑھو او لکو خسو لکا او سچ کمدن اوایا دا آغا وقت یاری اللہ تعالی پا پڑھو باندی ختمی کردی دی او پا تعلیمی ختمی کردی دی چوی اقرا وایا الولا اتلو بلغ ذکر رتل پدی باندی اللہ تیاری ختمی کردی دی فالم یعلمهم پا تعلیم باندی تیاری ختمی کردی دی سباندی
تعلیم باندې تیاری ختم کړی خو خلکو دا فرق کونکم چې هغه وخت کې نبی علیہ السلام ویلیو نو سی ویلیو آیا نبی علیہ السلام کالج ویلیو آیا نبی علیہ السلام یونیورسٹی ویلیو په 23 ساله لږه موده کې هغه د دنیا نقشه بدل شو الله تعالی وی لم یکن الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطهرا فیها کتب قیمہ دا آغا وقت تعلیم یافتو اہل کتاب او دا آغا وقت ان پڑھ مشرکانو اغی کفر و شرک بالکل نپری خودم تردی پوری چی سو پوری دا تعلیم بندو بس نو شویم او اغا تعلیم سشیو او اغا معلم کمیو معلم دے رسول من اللہ او تعلیم دے یتلو صحفا مطهرا فیها کتب قیمہ آغای تعلیمو دا نبی علیہ السلام نصاب تعلیمی خو اقرا بسم ربک الذی خلق انگریز چی دے ناغا اقرا راواغستو خو بسم ربک تلالنا نو داغا علم او دا اسم رشتہ نشتا او چی دا کم علم او دا اسم رشتہ نویم چی دا کم علم او دا اسم رشتہ نوی نو آغا علم با الحاد پیدا کئی آغا علم با تخریب او بربادی پیدا کئی کم علم سرا چی اسم وی او کم علم سرا چی نصاب رسول اللہ وی او چی کم علم سرا کتاب اللہ وی آغا علم با دنیا کے آبادی راولی وائے برقوں میں کی کچھ سے تدبیر غیر وائے برقوں میں کی کچھ سے تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر پاغ قوم بانے افسوس پکار دے پاغ قوم بانے سب پکار دے افسوس پکار دے چی داغ کار دا دے چی آغا دا غیر پا پنجو کے راگے نو کار دا دے چی غیر آباد اول اوسان برباد اول اسلام برباد کو نو رقیو دنیانا بتمزیق دیننا نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقع انگریز چکم دے نو آگئی اسلامی تعلیم آگئی یا بدنام کو یا اسلامی تعلیم ختم کو چکم تعلیم اگر دین و دنیا دا تعمیر او دا آبادی سببو نو آگو اقرا پڑھ خو بسم ربک اللذی خلق اول علم چیز دکھائے آگا کم یو دے اگر رب زکاول دویم علم چیز زکاول لی اگر کم زکاول دین اسلام زکاول او دریم علم چیز زکاول لی نو رسالت رسول اللہ زکاول من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا قبر کی بتپوس کی گی من ربو کا وما دینو کا ما تقول فی حق هذا الرجل در رب بارک بتپوس کی گی چستا منتظم د زندگی مدبر د زندگی حاکم د جوان سوکو تا د چا د حکومت دلان دی وقت تیر کړو تا د چا په تربیت وقت تیر کړو تا د چا د انتظام او د تدبیر دلان دی وقت تیر کړو ستا د جوان د تیرولو نظریه ستا د جوان د تیرولو قانون ما دینو کا ستا د جوان د تیرولو قانون سو ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام بارکی د صفی کر دے د نبی علیہ السلام سر دے رشتہ و تعلق سنگو دادری علم ندی دا پار مسلمان پار انسان بانی فرض دی چاگول اللہ پی جنی او آغا چی کم دنو دا خپل دا جوان دا تیرولو طریقہ اسلام و نظام پی جنی او آغا خپل رہبر دا زندگی مقتدا دا زندگی جناب رسول اللہ سکی او پی جنی دادری علمنا دا دی بارکی با پا قبر کی تپوس کی گی نن من خالق پی جنو مالک پی جنو خو من رب
نه پیژنو چې دا رب پکې چاته وای پالون کې وایو چې ډوډۍ ورکوي نو ولې چې ډوډۍ ورکوي نو روح لا ډوډۍ نه ورکوي ولې د ژوند انتظام نه کوي ولې تربیت زما نه کوي چې زما په جومات کې رب دی نو ولې زما په سکول کې رب نه دی ولې زما په کالج کې رب نه دی ولې هغه زما په تاڼه تحصیل اسپتال کې رب نه دی ولې هغه چې کم دی نو صرف په جومات باندې پوهیږي او په بهر باندې نه پوهیږي لا تقولوا ثلاثه خدای تو قدر ضایع کاینا چې دا وای چې جمعات کې می خدای الله دې بهر می خدای چې کم دنو هغه عزیز ولی پختون ولیدم او په پارلیمنت کې می خدای چې کم دنو هغه جمهوریت او اکثریت ته لا تقولوا ثلاثه خدای تو قدر ضایع کاینا لا تتخذوا الهین اثنین خدای تو بچ کم دنو دو ضایع کاینا چې بهر زندگی د خپل خوخي او د جمعات زندگی چې دینو دا الله تعالی د خوخي دا زمونږه د تعلیم فرق دی انګريز مدارس بدنام کړل د مدارسونو خلق وډاری کوي مدارس بدنامي او بیا خاص کر د قران کریم مدارس چې د کوم ځایونو نام د مسلمانیت आवाज راوځي د اسلام आवाज راوځي او کوم ځای کې د انسان نه انسان جوړيږي کوم ځای کې د الله رب العزت د دین پاسداران جوړيږي پاغی کی روح اچول کیگی پاغی کی تداوی لکھیگی چھ سبق پیڑ پر شجاعت کا صداقت کا عدالت کا کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا اگر آپ بیدار ولشی اغسر احساس پیدا کولشی چیا مسلمان تسو کی اے مسلمان تلقون تک اگورا نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تے تو تے ہو تمہارے آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو تدخلو اکابر تاریخ کو گورا تدخلو مشران تاریخ کو گورا چھ مسلمان پہ دنیا باندی سکڑی کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا قرآن کریم آواز دادے قرآن کریم من بیداریم دا قرآن کریم آواز بدنام اولشیم کل وی دی سر درسونا مکو کل وی دی مدارسو کی بچی مداخلو دا انقلاب آواز والا و بدنام اولشیم دا درسو تا دا قرآن کریم دا آواز والا دا اللہ تعالی دا حاکمیت دا آواز والا کل بدنام کی وی دا انتہا پسند ہے کل بدنام کی وی دا دشگرد نبی علیہ السلام تیویم بل هو شاعر فلیاتنا بی آیت کما ارسل الاولون دا نبی علیہ السلام نا مطالبہ کئی او کلو تو وی منگلا باغونا راوڑا کلو تو وی منگلا دوبوس کی مکام کلو تو وی منگلا سپگمائی تو روڈ جوڑ کام کلو تو یو مطالبہ کئی کلو بل مطالبہ کئی نبی علیہ السلام تو وی سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسولا زخو بنی آدمیم یو انقلابی پروگرام میرا اوڑے دیں زما دنیا سرا او د دنیا سيزونو سرا کار نشتا مالی ولی دنیاکم الا کراکبن استظل تحت شجرت ثم راها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم راوالا ربوبیت د الله تعالی زکا قران کریم د ربوبیت تشریح کړی دا اسلام چې کم دنو زکا اسلام فی بیوت اذن الله ان ترفع دا نور الہی چې دا په مدارسو کې ملاویږي دا کالجونو کې نه ملاویږي دا آکسفورد یونیورسيټي کې نه ملاویږي دا چې ملاویږي نو مدارسو کې ملاویږي قران والو سره ملاویږي رجال الله تلهیم تجارت ولا بيع عن ذکر الله هغه چې کوم دنو د علماء سره د قران کریم والو سره ملاویږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نزان پویا کام د نبی علیہ السلام ولادت نا چې د نبی علیہ السلام ولادت مناو کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد مناو کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په میلاد ګډاو کی او د نبی علیہ السلام په میلاد باندې
25 गज चे कमदनो केक कट के द नबी अलैहि सलाम पे मिलाद बांगने 1800 मन केक चे कमदनो कट के द नबी अलैहि सलाम पे मिलाद बांगने 500 मन 500 पौंड दुमरा केक चे कमदनो आगा कट के द नबी अलैहि सलाम खुशहाली नदा द नबी अलैहि सलाम तरागे हमजा रजी अल्लाह ताला नु द नबी अलैहि सलाम रजाई रोरम दे नबी अलैहिस्सलाम तो वही दा अबू जहल ने दला बदल वागस्तो अबू जहल ने बदल वागस्तो अगर तो वही का काजी पदी न खुशहाली गमा वही पसबा खुशहाली गी वी पदी च जमा मिशन रावाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वी पदी खुशहाली गी वी आओ वी ज चलो सईदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अगर ईमान रावड़ो नबी अलैहि सलाम वतवी उस खुशहाल शुम नबी अलैहि सलाम पदी न खुशहाली गी द नबी अलैहि सलाम प्रोग्राम रावाला अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही नबी अलैहि सलाम मुक्तदा आलम दे नबी अलैहि सलाम चले ईमान दा आलम ने नबी अलैहि सलाम रसूल आलम ने नबी अलैहि सलाम नबी दा आलम ने पसालिम दुनिया की बदा अल्लाह ताला कानून हुई आलमगीर दावत उचलवा दा चे कमदनो द कुरान करीम मकसद दे और दा इस्लामी तालीम मकसद दे चे मुझसे बजुस खुदा की किसी की हुजूर में अपना जबीन नियाज झुका न जाएगा तो कुरान करीम आवाज डाले चाहिए गए शहादत उल्फत में कदम रखना है लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना चिजान मुकम्मल पल जिंदगी मुकम्मल अगा अल्लाह ताला तावाला कवली गम दे खादिदम आसियादत ते क़ियादत ते स्कूल ले बाजार दे पार्लिमेंट ते अस्पताल ले कॉलेज दे तूल जिंदगी चिदा अगर अल्लाह पर तरबियत इस्लाम पर कानून द नबी अलैहि सलाम पर हिदायत पागी बान तेरावल द मदारिस दाद दी आवाज लगई अगई सर दुनिया निश्ता दी वजना मदारिस खाली दी अगई सर दुनियाई प्रोग्राम निश्ता हालांकि द दुनिया इज्जत हम पदी क्यों उमर कम कॉलेज की सबक वेलो ची दुनिया ले अमन वर करे अली पर कम कॉलेज की सबक वेले उस्मान पर कम कॉलेज की सबक वेलो अगर नबी अलैहि सलाम तालीम रागस्ते हो और सालिमी दुनिया ले आवाज वर करो ये आलिम वी पदेवाली लिखलियो चे कुरान और सुन्नत का दावत लेके दुनिया पर छा जाओ दुनिया पर छा जाओ इमाम अलगिरी तो वेल दा खबर खुडेरा खदा कुरान और सुन्नत का दावत लेकर खुदा और पसी लगा खतरनाक दा ची दुनिया पर छा जाओ ना नूर खलक उयरीगी ची दे मंगल दे यरी प्रोग्राम रावड़े दे दी पजायबा कुली जुमला कमई दे पजायबा कुली जुमला कमई इमावर तो हुई शेरदी पजे कुल जुमला आगदा चे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखबल अवलनी दावत की द सफा पडेरा बांधे वैले वा चे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू पे उलूहियत दा अल्लाह की पे रुबूबियत दा अल्लाह की पे इस्लाम और पे कानून दा अल्लाह की द सालिम इंसानियत कामयाबी दा द सालिम इंसानियत सदा कामयाबी दा द दुनिया और द आखिरत रुणु मदारिस कदा नारीनो दियो कदा जनानो पखबलु बचू आबादवल वाड़ी और मदारिस उता सीनी सफा कवल वाड़ी द इस्लाम मुस्तकबिल चिदे अगब द मदरसी न रोखाना की और मदारिस वालों न रोखाना की द कुरान पर तालीम द हदीस पर तालीम द रुबूबियत पर तालीम द इस्लाम पर तालीम द नबी अलैहि सलाम द रिसालत पर तालीम जिसो पूरी दफन शुवे इल्म द रुबूबियत और द इस्लाम और द नबी अलैहि सलाम द पैगंबर दफन शुवे इल्म दा मुसलमान न रागस्ते जब लोग अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा दागा दफन शुवे इल्म
چې څو پورې هغه نه دی رایستلی تر هغې پورې د مسلمان د عزت خوب نه ویني اسلام دی مسلمان دی د حاکمیت د کامیابی د امن د حیا خوب نه ویني دا حیا دا عزت دا د مدرسې په تعلیم دی که په مدرسه کې کوي که په جماعت کې کوي که په سکول کې کوي که په تاڼه کې کوي خو په دې تعلیم باندې به کامیابي چې څو پورې نصاب تعلیم مسلمان نه دی بدل کړی دای په نصاب تعلیم کې نه دي رادن نه کړي قرآن او سنت او اسلام دای په نصاب تعلیم کې نه دي رادن نه کړي نو تر هغې پورې د مسلمان زندگی بدلېدلی نشي زمونږ کورونه زمونږ په وس کې دي په خپلو کورونو کې نصاب تعلیم اسلام مقرر کړي قرآن کریم د نبی علیہ السلام احادیث ګینې په دې کورونو کې به الحاد پیدا شي دې کې به بېحیایي پیدا شي دې کې به بد اخلاقي پیدا شي د قرآن تعلیم په خپلو کورونو کې عام کړي په خپلو بچو باندې په نارینه او په زنانو که سکول ته ځي ماسپښین 2 غنټې پې فرض کوي چې دا به ته قرآن او دا به ته حدیث وایي دا به ته پیغمبر زده کوې که د سکول استاز وي نو مسلمان دی که نه که ډاکټر وي نو مسلمان دی که نه که انجینیر وي نو مسلمان دی که میجر وي نو مسلمان دی که بریګیډیر وي نو مسلمان دی هغه ته اسلام د هر څه نه مخکې ښودل پکار دي الله دې موږ سره د دې احساس پیدا کړي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین انعامونه ورکوي